مورې په تا پسې مې ډېر وجړل ستا په دعا پسې مې ډېر وجړل مورې په تا پسې مې ډېر وجړل ستا په دعا پسې مې ډېر وجړل زما د ستړي ژوند نامه وې مورې زما جنت زما کعبه وې مورې زما د ستړي ژوند نامه وې مورې زما جنت زما کعبه وې مورې قسم دی بې له تا نیمګړی یمه په شته هر څه کې لکه مړی یمه قسم دی بې له تا نیمګړی یمه په شته هر څه کې لکه مړی یمه زما د زړه د حوصلې څوک دي زما د زړه د تسلۍ څوک دي احمده زما د زړه د حوصلې څوک دي زما د زړه د تسلۍ څوک دي زما په غم باندې غمجنه نشته دا ستا په شان مې فکرمنده نشته کوم څه پڼ جمع کړی څه واسکې مو هغه خیموس نور ختم شو او پلار مو چوکیدار دی ټوپکې او جانو کلي کې ما خو نور څه واس نشته زه خپله سټوډنټ یم سبق یې تاسو څه واس یې مهرباني وکړو لږ موږ سره هیلپ وکړو ما ورته کینسر لګېدلی ما څه واس نشته څه واس ولې موږ مدد وکړو موږ کوم واس و هغه مو خپل وکړو نور مور سخته بیماره وي که پیسې راغلې زموږ مور وباشي که نه بیا ډېره په خطرې کې سلام علیکم ټولو ویورز ته ټولو مرګلو ته څومره د مو کورمي وړونه دي څومره د مو ډونر دي د سید نجیب طرف نه یو ته بیا د سلام می کورمي وړونه د یو غریب ورور ویډیو په تاسو لیدلې وي خدای په خپل ذات باندې حاضر و ناظر ګڼم زه د نه پیغام څه دغه بېواسه ورور دپاره دغه سټوډنټ ورور دپاره زه کومه ډول الفاظ استعمال کوم چې هغه مور یوه داسې ظلمې بیمارۍ سره مبتلا شوي دی چې هغې ظلمې بیمارۍ نه ما نه خپله یو ډېر ښکلی ځوای اسیف جان لاړ دی نه دي درد دي تکلیف دي مشکلات ما نه بهتر به شاید چوک مطلب بیان نه کړي ویلي چې دا درد مو په خپلو سترګو لیدلی دی که لږ مو سوچ کړی وي د څو ورځې مخکې ما کور ته راغلی و کور کې دي به خبره کړې دی چې ما مور ته کینسر لګېدلی دی که چیرې چارو سمادات وکړو هیلپ وکړو تعاون یې رسه وکړو نو ما مور به باد شي که نه ما مور بچوله ډېره زیاته سخته دی قدرمن وروڼو تاسو ته پاتې دی دا جمله به هر ورور پړاو کړي وي چې ما کې قدمو تلې جنت ہے نو زه د نه پوهېږم چې دا ورور دا سټوډنټ ورور د خپل جنت دپاره څومره کوشش کوي څومره تکلیف کوي دار په دار سار دی هر ورور ته دا سوال کوي چې د ما مور علاج کې مو سره مدد وکړي مو سره هیلپ وکړي پلار مو چوکیدار دی مو په چوکیدارۍ کې یا به د خونه ساتو یا به د مور علاج کوو نو زه دغې ویډیو په ذریعې خپل ټولو کورمیوالو ته څومره ورسیز دي خاص کر دغې ویډیو کې غریب جان تا ته دا ریکویسټ کوم چې پلیز غریب جان وروره تا د خپلې مور جنازه نه دی لیدلې تا د خپلې مور تکلیف هغه درد نه دی لیدلی تا ته دا ریکویسټ کوم خدای دپاره چې څومره تاسو مرګلي دي څومره تاسو یاران دوستان دي هغوی ته دا ریکویسټ وکړه چې دغې مور دپاره هر ورور زیات نه خپلې مور نه تاسې صدقه وباسئ تاسې وایئ چېرې موږ د خپلې مور صدقې د طور باندې هر ورور 1000 روپۍ اچوئ 500 اچوئ 2000 اچوئ 5000 اچوئ دغه ورور سره تاسې ښه بھرپور مدد وکړئ هیلپ وکړئ زما که د کومه ظلمه بیماري دی د مور چې کومې مشکلاتو سره ګرفتار شي دغې مشکلاتو کوي هغوی ته څه نه څه راحت میلو شي زندگی مرګ خدای لاس کې دی خدای د ما وکړي خدای د ما وکړي که دا ورور سره د مور مړه شوله که نه نو دا به بیا د زړه کې کوم ارمان وړي دا مثال بیا به څه وایي چې ما خو په سوشل میډیا باندې خپل مور چې کوم دی هغه ټولو کورمیوالو ته ریکویسټ وکړو هغه په باوجود ما سره څه مدد نه وشو مور مه بېوسۍ کې راسه مړه شوه د پیسو وجې نه راسه مړه شوه کورمیوالو وروڼو پلیز دا مور چې کومه د پیسو وجې نه مو سه مړه نه شي اخري کې به رب ته سوال وکړم چې پاکه پروردګاره چا میندې زنده وي هغوی ته ته زنده وساتې چې چا بیماران وي خدایه ته د خپل محمد او آل محمد د صد کې هغوی ته شفای کامله عطا کړي او دغه ورور سره کوم مشکلات یې در زر په زر حل کړي ډېره مننه وروڼو خوشحاله باد اوسئ خپل ورور سید نجیب حسین ته راکړو اجازات مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ